پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي چې دا واقعہ د قوم ته ذکر کا. بنی اسرائیل کې ډېر لوی عالم عارف مشهور پیشوا چې ډېر اوچت درجې ته رسېدلی او د ګمراهۍ په کنده کې را پرېوته. علم ته الله واغشت، معرفت ته واغشت، ایمان ته واغشت. قرآن کې د ده نوم ذکر نه دی، خو مشهور دا ده چې د ده نوم بلعم ابن باعورہ دی او دی د شام د بیت المقدس سره نږدې کنعان نومي ښار کې اوسېده. بني اسرائیلی دی، د بعضې کتابونو علم ورسره. قرآن د دا صفت ذکر کړی چې الذي آتیناه آیاتنا، دله موږ آیاتونه ورکړي، علم ورسره. فرعون غرق شو، تباه و برباد شو. د مصر علاقه مسلمانانو ته، بنی اسرائیلو ته پاتې شوله. الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې یو قوم د جبارین هغوی سره جهاد وکړه. موسی علیہ السلام د بنی اسرائیلو لښکر تیار کړ. چې کله دغه قوم ته پته ولګېده چې موسی علیہ السلام لښکر تیار کړ او حملې له موږ پسې راځي، د فرعونیانو د غر کېدو نه دوی خبر شوي. فکر ورسره شو چې د موسی علیہ السلام او د هغه د ملګرو نه به څنګه بچ شو. راجمع شو، بلعم ابن باعورہ له ورلل او ته موسی علیہ السلام ډېر زورور سړی دی، ډېر لښکر ورسره دی، که راشي نو د ملک به رانه واخلي. ته دعا وکړه چې موسی علیہ السلام دلته نه راځي. بلعم ابن باعورہ ته اسم اعظم یادو او چې کومه دعا به کوله هغه قبلېدله، دې مستجاب الدعواتو. بلعم ابن باعورہ ورته وی افسوس، داسې خبره کوي چې د یو نبی په مقابله کې ما را پورته کوي. نبی سره فرشتې وي، که هغه ته زه خیرې وکړم نو زه به تباه و برباد شم، دنیا او آخرت مې تباه کېږي. دې خلکو ډېر منت زاري وکړل، خو بلعم ابن باعورہ ونه منله. خلک واپس شو او سوچ فکر مشورې وکړلې. وی بیگم صاحب نه بغیر کار نه کېږي، نو بس د سرو زرو امیل هغه راوړه بیگم صاحب ته ور په غاړه کړه. په خدای به شي پته به شي دا کار به په صاحب باندې کې، صاحب مبارک ته به دا کار به کوي. هغې وی بېغمه شي، دا زما دونه سات کار ته ګوره تماشه وکړه. ښځه راغله او بلعم ابن باعورہ ته منت زاري شروع کړل. وی دا ستا قوم دی چې دوی تباه کېږي او خرابېږي او ته پکې یې، نو دا ښه نه ده. ډېرې مجبور کړه. هغه ورته وی ښځه زه د معامله کې د خپل رب سره صلاح مشوره کوم، چې داسې حکم وکړو نه کوم، د دعا اجازت غواړم. استخاره یې وکړله، استخارې مونځ یې وکړو یا څه عمل یې وکړو. په خوب کې ورته ویلي شو چې بالکل دا کار ونه کوي، د موسی علیہ السلام ته خیرې ونه کوي. قوم ته ویل چې موسی علیہ السلام ته د خیرونه زه منع کړی شوی یم. د قوم جبارین بلعم ابن باعورہ ته څه ډېره لویه تحفه ډالۍ رشوت دی ور مخکې کړ. بیا بیگم صاحب په لاس باندې نور رشوت ورسېده. هغه پسې سوچ سړی دا کار خامخا کول غواړي، خیر دی ته بیا
رب سره بیا سلو کا بیاو کا بیاو کا. د ښځې د رضا کولو دپاره او د مال په محبت کې ړوند شو او بیا ورته ویلي بیا وایي چې زه استخاره کومه. استخاره بیا بیا وکړه بیا سې ونه لیدل. ښځې ته بس خدای رضا دی که نه چې د هغه ته اشاره نه درکوي چې څه کې هغه کوه. نور ته خدای خفه شو چې ظالمه ته ولې نه پوهېږي بس پوه شه. مال دولت ورته ډېر ور مخکې کړی شو او دې د دعا د قبلېدو دپاره غر ته به ته یو خاص مقام ته ولته به دعا کوله نو دې په خر باندې سور شو او قوم ځان سره که راځئ چې ورشو د قبلېدو هغه ځای ته به ورشو هلته به دعا وکړو. په خر چې سور شو داسې څه ځای پورې مزل وکړو نو خر ورته مخ راواړو او خبرې ورته شروع کړي. د پیغمبر په مقابله کې خیرو دپاره ځي حیا وکړه د خدای نه دا د ګناه کار دی دا مه کوه او زه خو مخکې نه ځم. خر ورته وایي زه نور مخکې نه ځم. دا هم د ده لپاره یو کافي اشاره وه چې بس پوه شه واپس شه توبه وباسه. دا اوسه پورې څو قدمه دی د ګناه غیشتي دی توبهګار شه. دی پوه نه شو د خر نه کوشي وي راځئ چې ورځو. اوس د دعا دپاره چې دی ور مخکې شو لاسونه یې پورته کړه او قوم ورسره د دعا کوي وی یا الله زما دا قوم تباه و برباد کړي دی باندې دا عذاب را دی هلاک کړي دی دا وکړي هغه کړي. د موسی علیه السلام ته دعا کوي قوم ته خیر کوي. یا پیر صاحب دا ته څه کوې ته خو موږ ته خیرې کوي. وایي زما ژبه زما قابو کې اوس نه ده. الله تی ایمان هم واغشته هغه معرفت او بزرګي هم ته واغشتله. موسی علیہ السلام ته دعا کوي او خپل قوم ته خیرې کوي. دی وی اختیار مې خپل نه دی تباه شو. وی دا ژبه راووتله لکه د سپي په شانتې ژبه بهر راووتله او په سینه باندې پرته وه. وی زما دنیا هم تباه شو آخرت مې هم تباه شو. اوس درته وی یو چل خیمه. بلعم ابن باعورہ قوم ته وی چل درته خیم. موسی علیہ السلام او د هغه ملګري ډېر وخت شو د کوره راوتلي دي بیبیانې ترې نه پاتې دي خو چې کله زمونږ دې علاقې ته راشي نو تاسو پیغلې او خشته جینکې ډولۍ کې او د خدمت دپاره یې ورمخکې کې سودا خرڅولو د په بانه باندې ورمخکې کې معمولی معمولی څیزونه ورکې او دا خشته جینکې دا ښکاره د بني اسرائیلو لښکر ته ورشي او دا دی جنکو ته ووایې چې که بني اسرائیل در باندې لاس کې ښودو هیڅ رکاوټ به پکې ني چې څه کوي نه دې کوي رکاوټ به ني. دا مسافر د کورونو نه راوتلي دي نو که یو بني اسرائیلي په بد کار کې مبتلا شو دا ټول لښکر د موسی علیه السلام به تباه و برباد شي تاسو به اخلاص شي. دا چل بلعم ابن باعورہ شیطان جوړ شو او دا چل اوخو خلکو ته. د کافر قومونو اوسم دا طریقه ده. یو مسلمان ملک چې کله وی نو مخکې په هغوی کې بې ستري بې پردګي شروع کی او کله چې په یو مسلمان قوم کې بې پردګي شروع شوه هر کافر چې پرې راځي نو ډېر په اسانه به دا مسلمان وی. خدای دې مسلمانان بې پردې کوي نه. کافر قومونه همیشه د شیطانی چل د بلعم ابن باعورہ چل په دې مسلمانانو کې راولي. مسلمانان زنانه ستر کوي لارو کوڅو ته دې روزي نه بې ستره کېږي دې نه بې پردې کېږي دې نه. او چې کله زنانه بې ستره شوله او سړو کې بدنظري پیدا شوله دا ټول مسلمان قوم بیا خدای تباه کوي. نو بلعم ابن باعورہ شیطانی چل اوخو او د موسی علیہ السلام لښکر چې دې علاقې ته راورسېده او دا خشته جینکې یې ولیدلې نو په دې قوم کې د موسی علیہ السلام په دې ملګرو کې یو کس
دا سرا پیدا شو چې هغه د موسی علیہ السلام په مخ کې یو جنې هغه راوستله او موسی علیہ السلام ته به وایي چې دام تا دپاره حرامه ده وی ته به دا حرامه ده موسی علیہ السلام ویل او وی زه خو داسې ویمه وی ښه نو زه ستا نه منم او د هغه چې کومه اراده وه هغه اراده هغه خپله پوره کړله دینه پس عذاب راغی او د عذاب په وجه باندې خلق پکې مړ شو بے شمیره خلق مشو او دغه سړی چې نو د هغه نوم زمری نوم زمری ابن شلوم نوم یې لکه د پښتو غوندې ښه زمری ابن شلوم او دنه زنا وشوله او د هغې په وجه په قوم کې بیا عذاب راغی بیا د موسی علیہ السلام په ملګرو باندې چې کوم عذاب راغی نو هغې کې یو نوجوان راغی او نیزه راواغېشتله او دغه زناکار او زناکاره په یوه نیزه کې دواړه وپیلل وی یا الله د دوی په وجه باندې عذاب راغلی دی او موږ دوی له دارې سزا ورکړه موږ معاف کا او د دې سړي نه چې ایمان واغشتی شو وی دته په دیړه کې یو خبره ورواچولو شله اوس هم وخت دی 3 دعاګانې د قبلوم 3 دعاګانې اوس هم قبلوم نو پکار دو چې ړومبی دعا کړو چې الله نیم پوه شوی بنده معجز یم مانا غلطي شوې ده معافي راته وکړې د خپل ایمان او د خپله مرتبه بیا راکړه شیطان داسې تیر ایسته چې اړو دې طرف ته خیال نه شو معافي نه غواړي دا بوډۍ کرشه په ښځه راله ورته چې تا ته خواسم 3 سواله خدای اجازت درکړه یو دعا خو پکې ما ته وکړه چې ما بس خدای پیغله کړي او د 14مې سپومې په شانتې ځلیږم پړقېږم بوډۍ کرشه پې ته په دې څه کې بس دی که نه یا سړی وي خو ستا ښځه یم ته به خوشحاله چې زه خشته شم د چا یم خو ستا یم سړی تېر ایسته او بس دعا یې وکړله خدای دا د ما بوډۍ چې ده نه دا جینۍ کړه د 14مې سپومې کې خشتی کې هغې نه یو خشته پیغله مزیداره جوړه شوله ډولۍ بیشنې شوله او بیا کله یو ځای کله بل ځای فلاني ځای کې میله ده د پیر صاحب بیګم هلته فلاني ځای کې ولیدې شوه فلاني ځای کې ولیدې شوله چې کوم ځای کې میلې دي نو هلته کې دا رسېدلې ده زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمون فلاني ځای کې میله ده فلاني ځای کې میله ده هغه ځای کې هله ګوله جوړه ده څوک و یو ځل خپل کور کې وه دا چې بهر راووتله یو شهزاده په اس باندې سورو چې دې ښاپېرۍ ته یې وکتل نو ډېره خشته ورته ښکاره شوه د سترګو په اشارې ورته ووې بس جوړدام ورپسې ور روانه شوله په اس باندې سوره شوله خلکو چغې کوي د بلعم ابن باعورہ ښځه لاړه داړه ورسېدله هله ګوله جوړه شوله ازوی راغی بابا دې مور خو په شرمونو شرمولو دقه فلاني پسې لاړله های افسوس اسویلی وشو بابا وی نو بچی څه وکړمه وی تا ته خو خدای ویلو چې 3 سواله دې قبلوم وکړه یو خیره ورپسې چې خدای په منه سپی یې کړي زړه یې خوږ شو وی خدای په منه سپی ته جوړه کړي په شهزاده پسې شاته ناسته وه
او پمن سپیت جوړ شو کما شروع کړ هغه چې شاته وکړه چې رستورا پس سپې ناسته پمن را ګرولم کوي چې شاق شو پلاس یو الکته را پرې وتره د اسنه د روان اسنه پزما کرا پرې وتله کما کولو کوړه بیا را رسیدله او خلکو لیدل چې دا غفلانه ده د بلعم ابن باعورہ بیبی ده تاویده جړاوې کوله آخر کې پیدا دی زوی بیا زړه سو دی بابا یو دوا پاتې را دوا کا چې خدای په زوړ حال کې نو مکه بوډه کرشه پته نه بیا جوړ شولا اده سپو شکل بدل شو درې دعاګانې وی زوی په خپل بے کړلو نور ته جوړ نشو د موسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر سره چې ډغره وې د نیکانو خلکو سره ډغره وې نو دا به علی ایمان نه بخلاص شو خدای به بل پسې لاړ شي ولو شئنا لرفعناه بها الله وی دل من علم ورکو معرفت ورکو او هغه نه پس فاتبعه الشیطان شیطان ورپسې شو فکان من الغاوین لاړ گمراه شو شیطان قابو کو ولو شئنا لرفعناه بها کمن غستوي دلبم نورم پورته درجه ورکړه ولكنه اخلد الى الارض زمکتا خکته سپکو سيزونو تخکته شو د خواهشاتو تابع شو اوس که بار په اچه هم پرشيږي کبار په ناچه هم پرشيږي نو پخپل علم پخپل فضیلت پخپل عبادت پخپل تقوا دے بندہ نازی کی نا حالات بدلیگی را بدلیگی بلعم ابن باعورہ یو اوچت ولی اللہ طاعت عبادت پدے کے انتہا ته رسیدلو او خدای خطر او غردو نو پدے شکر ادا کول پکار دی غرور تکبر نه پکار او کم چې خراب کارونه وي داغې نه پرهیز پکار دی داغې چې کم مقدمات دي داغې نه پرهیز پکار دی چې کم ځای کې د دین د خرابېدو اندېښنه قدرې وي هغه ځای ته به نه نږدې کېږي خصوصا د مال او د بال بچ په محبت کې د بدې د کارونو نه ګورې ځان وساته او دریم سبق د پکې دارې چې د فسادیانو او د گمراهانو سره تعلق او د هغوی تحفه او ډالۍ ټپالۍ او دعوتونه مه قبلوه پرهیز ترې کوه بلعم ابن باعورہ دې ډالو ټپالو تباه کړ او څلورم سبق په دې کې دا دی چې د بې حیایۍ او د حرامکارۍ اثر او تباهي او بربادي په ټول قوم باندې راځي نو داسې نه چې د فلاني کور بې ستره دی نو کوي به خپل کار به کوي دا ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی پوه یې که چې دا کار مه کوه د آیاتونو خلاف ورزي خپل هم عذاب دی او ځان سره نور خلق هم په عذاب کې مبتلا کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ اولو پدوی باندې پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولو پدوی باندې نَبَأَ الَّذِي خبر و حال دا اغچا آتیناہو چمنگ ورکلو آغتا آیاتنا اقبل آیاتنا فانسلخ منها دے دا آیاتنا اوتا دا مار چه پت اغرزی روغ پت امارتی نوتلی داغا دا تقوا اور پرهیزګاری مقام داغین لکه دا مار پت چه اوزی دے دا سوتا پت پدے پاتش الذي آتیناہو آیاتنا اغس بلعم ابن باعورہ آتیناہو آیاتنا جمنگ و تخپل آیاتنا ورکلو فانسلخ منها دی اوت دا اغی آیاتنا
فاتبعه الشیطان د پس شیطان لګید فکان من الغاوین نو دیشو د گمراهانو. ولو شئنا لرفعناه بها کمنگ غستوی نو دی بمنگ نورم پورتا کرو پا دی آیاتونو بندی ولکنه اخلد الى الارض لیکن دی زمک تخکت شو زمک نمراد سپک خکت سیزونا رشوتون وغیرہ تخکت واتبع هواه دی د خواہشات تابع شو فمثله كمثل الكلب نو د مثال پشانت د سپری ان تحمل علیه کچری د بان بوج اچے یلحس نو دی پرشیگی او تترک ہو یلحس او کدی پریخو د بوج پیناچے بیام پرشیگی ذالک مثل القوم الذین دا مثال و حال دا ار قوم دی کذبوا بآیاتنا چه آیاتنا زمنتے نسبت دا دروغو کرلی فاقصص القصص نو پست بیان کا قصے و احوال لعلهم یتفکرون شاید چی دوی سوچ و فکر کی ساء مثلا القوم الذین کذبوا دیر ناکار دی حال و مثال دا اغی قوم کذبوا بی آیاتنا چی نسبت دا دروغو کرلی زمن آیاتنا تا وانفسهم كانوا يظلمون او دی پخپل ځانونو باندې ظلم کوونکي. من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي نو دی به په سمه لار د هدایتي. ومن يضلل هغه څوک چې الله بې لارې کې ګمراه کړي فاولئک هم الخاسرون پس دغه کسان تاوانیان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.